عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. دی باب د اخلاص کی دا پنځم نمبر حدیث امام نووی رحمہ اللہ ذکر کئی د بخاری شریف دی کی یو واقع ذکر کئی او ناشنا روایت تے زکا چکم راوی دے معن سیب دیم صحابی دے او د پلار یزید اغم صحابی دے او د نیکو اخنس اغم صحابی دے نیکو پلار او نسے ټول صحابه دي. صحابی هغه چاته وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې وو او پر رسول الله سلامي ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللی او رسول الله سلامي لیدلی یا رسول الله سلام اگر لیدلی. علماء د اصول غیب کی د ملګرتوب ډیروالی د مصاحبت شرط لګئی خو عام تعریفم دک کوي چې کم ماتا ستوي نو ابو جهل دی د رسول الله سلام په زمانہ کې او خو اغا صحابه ندی ایمان نه دراوړي منافقان موخ صحابه ندی. نجاشی پر رسول اللہ السلام ایمانم راوڑے و آغا وقت کی اوخ رسول اللہ السلامی ندلی دلے نو صحابی ندے جنتی دے. رسول اللہ السلام جنازہ پہ کڑے دا او حبشہ کیو بادشاہ التا وفات شو التا پی جنازہ نو شوی رسول علیہ السلام پی اکڑا دو دلتا نا او چی رسول علیہ السلام اغلر لی دلی لکا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نو رسول علیہ السلامی نشلی دے نو لی دلو خو صحابی دے رسول علیہ السلام اغلر لی دلی دے. نو دا داسې صحابی نه روایت ته د خپل واقع ذکر کړي او بیا د دې صحابي چې کوم زوی دی پاغه باندې د خپل نیکه نوم دی ځکه د ابو یزید دی او د پلارم یزید دی په خپل د معن دی نو په خپل بچی باندې د خپل پلار نوم کې خود دی او دا پا عربو کی شرم نو اسم اغیدا شرم نگنی محمد ابن محمد عبداللہ ابن عبداللہ دا نمونه کی دی تا پختنو کی او رسم دی رواج دی
یره وی دا نوم زنک دم ځکه دا زمون گاون کې دا نوم دی او دا دی محله کې نوم دی دا زمون په خاندان کې دا نوم دی بلکې ګلیم کې خفګانون هم کوي تاسو زمون نوم کې خود دی اورېږه ته دا جهالت دی دا ناپوهی دا واقع دا سیدا او دا واقع چې دی بیانې دا الله نعمت بیانې خپل ځان باندې او اما بنعمت ربک فحدث د نعمت بیان د نعمت ښکارا کول بطور شکریا چې فخر نه غرور تکبر نه دا جایز دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی ولیدو کپڑی بیکار اچولې وی الک مال دشته وي او شته وی فلیور اثر علیک دای اثر دی بتاوری دی شي کنه واقع دا سیدا چې د دې معن سے پلار یزید صد پیسو د صدقه کولو د خیرات کولو اراده وکړه نو د حدیث پاک نه دام معلوم شولا چې صدقات کول قرآن کریم کی د زکات نه علاوه آت الزکا هغه کې اقرض الله امراضی انفق امراضی مال لګول شیخ القرآن رحمه الله د پنځپیر هغه چې کوم مقاصد د قرآن کریم ذکر کړ دي او دوی په خپل سیوا کړ دي آداب او تنظیم نو پای کې شپږم هغه انفاق د مال لګول دي تنظیم په مال لګي مدرسه په مال چلیږي کور مال دولت په لګای حلال مال بغټي اب لګای او صدقه د مصیبتونو واپس کون کې دا حدیث د الصدقه البلا په دغه الفاظ سره موضوعي دي خدا معنا په نور روایت سره شته دي چې مصیبت د صدقې نخپن شي اړولې او د قران کریم حکم دې ما انفقتم من شيء فهو يخلفه اللہ دغی وزدر کئی دنیا کی سیوا کئی آخرت تم پریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من یوم یصبح العباد فی الا وملکان ينزلان فيقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم آت ممسكا تلفا روزانہ دو ملائک را گزی یو ملک اغوی اے اللہ چستاد لگولو پزای باندې نه لګی مال ولا تبا کا او بل وی چې تکم ځای غواړي او لګی نو غلا مال سیوا کا غلا مال سیوا کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی سخړوا یو ورځ یو عجز فقیر لای د کور یو دانه ورکړه چاته د کور په یو دانه سکیږي دا دورو خيار و داسې په قران کریم پویدا وی الله رب العزت چې وی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى چا چې په مقدار د ذری نیکی وکړه نو دې بداغي اجر او ثواب یینی ثواب بہت ملایويږي په دیو کور دانه کې هډر شي ذری جوړیږي ذره خو نری میږي ته سر میږي یادی روشندار کې چې کوم دا توخری راځي دې ته ویل کی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ته ځل خطر اولېګو ورته لیکلی موري لا خیر فی الاسراف ته اسراف کوي اسراف کې خیر نشته دا دومره خيار ده ته لا اسراف فی الخير خط کې وته لیکل لا اسراف فی الخير د خیر په ځایونو کې لګول اسراف نه دنو زه خو د نه کې په ځایونو کې لګوم زه خو بد نه لګوم
صحابی را روان شو صدقه نو زما استاسو د دې مدرسې گاون محلي والا کله دا ټول په دې خوشاله اوسېږي چې ستا د کور نه صدقه خیرات راوځي سهارم راوځي ماښام راوځي غرمه راوځي او وظیفه ورکای دا لوی صدقه ده په دې کې دغه نیت کوه دی دا جیب لار دنانیر راواغستل دنانیر دا جمع د دینار دا زکه جا چې په صحیح طریقې حاصل شي او په صحیح طریقې لګي نو دین دی او که په صحیح طریقې حاصل نه او په صحیح طریقې لګای نو بیا نار دی اور دی جهنم دی زکه د دینار ویل کی دی راواغستل یتصدق بها خیرات کولی جمعات تراغی معلومی کی دا چه دا خیرات زیو پی جانا او دا نفلی خیراتو زمن خلقو با پخوا خواکی با درگاوا نو چالا بای ڈیوی لطیل غستل یا بای مال کوا غستلا یا بای چدنو گرباتو ڈبے وڑو آبای باباگانو بانی بلولو درگاونو بانی حالانکہ دا نظر دا غیر اللہ دے حرام دے شرک تے زمان کتابونو لکری دی وعلم انما یؤخذ من الشمع والزیت والدراہم والدنانیر انما ينظر العوام عوام چکم منخت کئی شمع تیل دیوہ تیل منباتائی دراہم دنانیر او الى ذرائح الاولیاء الکرام د قبرونو خوال اوڑی دا اولیاء کرام تقربا الیہم مقصد دائی چه زدتا نزدیش ما دے مالا ضروریات حل کی یاد اللہ تا ہوئی زما ضرورت پرشی نو زمن کتابون لکی فقہاء کرام فو سحتا و حرام دا سیز حرام دی او دا سی حرام دی لکه سڑے چه کور ودان خزا بازار تبوزی او پاگی بانی پیسی گٹی داغی پا خائص بانی داغی پا حسن بانی نزیو پی جنا جماعت کی اوتانو اغا لگیاد مسک عبادت کئی جماعت دا عبادت زیدے اغا سر خواہ کی دا پیسی کی خودی معلوم ادا شوا چه پا صدقاتو باندی بلسوک وکیل گرزول لکا اس من دا وکلایو دو خلقو راڑی اغای من لگو پا زیبان بیا اغای گناہگار دے کہ صحیح نہ لگئی خو وکیل مقررول نفلی صدقاتو بانے ہم وجوبی بانے ہم دا زمان شریعت کشتے نے یو عبادت بدنی دے مس و روجش والا لیکن نیابت نہ صحیح کی گی چرا زبانن دمو کم تزما پدے منزو کا تزما پدے روجو نیسا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لا يصلي احدنا عن احد ولا يصوم احدنا عن احد یو تن دبل پزے مز نشی کولے یو تن دبل پزے روجہ نشی نیولے دا عبادتی بدنی دی او کم حدیث پاک کی چدا راضی چسوک مرشو روجہ تے پاتی وا نو صام عنو ولیہو داغو ولی دی اغا روجہ نیسی بل طرف تر ترمذی شریف حدیث کی راضی چد روجی پا بدلہ کی نصف سوا سرسائی مقدار کی ورکڑ دا نو التدا صام عنو ولیہو چی راضی مطلب دا دے چی چا دخپل رشتہ دار دا طرف نا داغو روجی پا بدلہ کی یاد اغد موس پا بدلہ کی سرسایہ ورکڑا اگا اخلاص کر لکد چی داغن روجو نہیں والا نور پر روجو کی دا نیابت نسی کی تزما پا دینی سا دبستا پا دینی سا تزما پا دینی مسکو دبستا پا دینی مسکو ما
دا نه صحیح کیږي. علامہ البانی صاحب هغه په فقه سنه پاغي باندې هغه تعلیق کړ دی، هغه کې لیکي دا حدیث هغه معنا دا کې ودان نظری روزه بارکه دی، دا خپل دا خو فرضي خبره نشي کېده. سړی مړ کېدو او دی وی چې ما نه دوره منځونه دوره روزي پاتې دي، دا زما پیسې دي، مال د دې سرسایي په مقدار سره ور کوي، ګرلو باندې جوړي، رسم و رواج باندې جوړي، ناروا باندې کوي، حرام مال نو کاغه وفات شو وصیت نه دې کړي، مال نه دې پرې خو دې نو استا خو خدا کو غاړه والا زاده کې دی الله سره معاملې ده. ایو عبادت دی بدنی او مالی دواړه دی، لکه حج. زنانه رااله رسول الله اسلام ته وی جی زما پلار باندې حج اورېدل دی او څنګه سورلې باندې ټینګیږي نو ته چلو کما هغه نه حج کول شم او د وفات خبرم راځي، نور واقعات هم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم طویل لو کان علی ابی کې دین، ستا پلار باندې قرضه وا او تا ورکوله نو پوره کېده، قرضه دی ورکوله هغه به ادا کېده کنه وی ادا کېده به وی دا هم قرض دی او کدا هغه حج هته به حج بدل وي. داسې چې کم کې نیابت راغلی د خو عبادت مالی پدې کې بالکل نیابت صحیح دی، لکه ته زکات بل لور کې چې زماره طرف نه زکات ورکا دا تو ورکا، یا قربانی کی خبره ده زماره طرف نه ته قربانی وکا هغه پیسې ولګي، دا صحیح ده. او نفلی کې خود صحیح دا نفلی صدقه وا دی صحابي راړه بل صحابي سره کې خود چې مقصد دا چاله ورکا خیراتی پیسې دي، ناشنا کار دا وشو. او پدې کې یو بل مقصد هم کنه دې کې پټوال هم دي، خبروم نشي خلکو په خیال دی چې دا د خیراتو کو اب ور بل چا ور کړی نو خدي قبولیت تسیز بوته کنه. حدیث پاک کې راځي وکسا بخاری شریف حدیث دی چې الله والا دو عرش د سوري د لاندې به ځای ورکړي، یو پکې هغه سړی هم د تصدق بصدقه فاخفاها، یو سړی خیراتو کی داسې پټیو کی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، چې د غس لاس ته پته ونه لګي چې دی خلاص ور کړو. الحمدلله دا وظیفه چې ورکوي دا پټ خیرات دی، چاته پته نه لګي الله دی ہوتی یو زنانه دی بس الله ته پته ده، الله دې دک سکی، الله دې قبول او منظور کی. خیر دغه پیسې کې خو دې لاړو دې کې زویراله جمعات د دې صحابي زویراله یزید سے دا زویراله معن خوا کې پیسې پرتی وي، هغه پیسې واغستې چې دا دل چا راوړي دي چې خیراتی ورکړه، جو زه خیرات اخلم کنه زما ضرورت دی، پیسې واغستې کور تراله اوس پلار ته خبره کوي چې دغه سي جمعات کې پیسې پرتی وي کاکا سکه پلانکی سکه او ما راړلی، هغه وته والله ما کی یا کارته دا خو ما وړي وي زما پیتی اراده نه وي، دا خو ما چې بل چلے ورکی تا کور تراړي پیسې خو ما پیسې د خیرات زیوی زما حق دې دا ما راوړي دي خیراتی پیسې دي، پلار وي ما خیراتی کړی دي دا بل چل ورکو. رسول الله سلام له پیسې راوړه، معلومه دا شو چې پلار او زوی پیسې راوړي شي ایو بل سره په یو خبره باندې چیر راشي، خو بیا د بي بل کوي چې زوی د پلار بیا د بي وکي راځي چې مفتي سره ولر خبره وکړي جی. رسول الله سلام له پیسې راوړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت نبی علیہ السلام چې پېښو وته وی زا وړي پېښلو په تعالی کې پېښو ثواب دیو مو شو پلار ته ولويستا ثواب شو نیت دی برابرو د خیراتو او زوی ته وی پیسې جیب کې واچو داستا دی کور ته پیسې راځي خیراتو مو شو ثواب مو شو. انما الاعمال بالنیات باب پدی شروع دی چې د نیت اعتبار دی نو خیرات شو ثواب شو او پیسې هم کور ته رالی نو غوړي تویش دا په تعالی کې تویشول. ادینه دا معلومه شوله چې ستا خیرات د الله د رضا د پاره صدقه ستا نیت وشو
ستا ثواب وشو اوس التا هغه تینا فائدہ واغسته کنه هغه په صحیح ځای ولګو کنه خو ستا خیرات وشو لکه وروسته به واقع راشي یو سړي د شپې خیرات کو صدقه غلاګر له په لاس کې ورکړي سان خلکو وی غلاګر باندې خیرات شوی دی غلاګر باندې خیرات شوی دی دوی یا الله پاکا زما پیسې په غلاګرو لګي دي وینن شپې ته بیا خیرات کوم بل ورځ بیا خیرات د شپې کو نو هغه چې دنو یو زناکار لا اغیله چې دنو ورکړلی سا خلکو پلان کې زناکار له پیسې ورکړي شي بدکار خزر او هو زما پیسې دی له ورکړي شوس بیا د شپې اراده وکړه خیرات کوم د شپې مالدار له خیرات ورکړي دي مالدار له خیرات ورکړي شوی دي خلکو دا خبرې شروع کړي مالدار له خیرات ورکړي شوی دي بیګا مالدار له چا پیسې ورکړي دي دی وی الله پاکا کله په غلاګر باندې او کله په زناکاری باندې او کله چې دغه په مالدار باندې نفلی صدقه ورته ویل شول چې ستا دا ټول اجر دې شوی دی ولی غلاګر لدی ورنه به غلانه بنشي چې اسی ملاویږي غلاګان سره کوم زناکاری لدی ورکړي اوبه د زنا نه بند شي چې الله خاصم ور کوي زناګار سره کوم مالدار لدی ورکړي ابو چوغور دې ورکی خیرت زول نه ور کوم د دمو سوچو فکر پیدا شي لن مطلب دا ش حاصل دا ش خبرونو د الله رضا د الله رضا خنیت صحیح نیت هغه برابر اول دا په عبادت بدنیو کې مالیو کې مالی بدنی دواړو کې ټولو کې نیت برابر اول الله په دې باندې اجر او ثواب چې دنا ور کوي الله رب عزت زموږ استاد د نیتونو اصلاح کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.